أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون یاد کہا غوخ اوی المنافقانو والذین او هاغ کسانو فی قلوبهم مرض چی پزړونو د هغی کی مرض و مرض د شک د نفاق غر هؤلاء دینهم چی دوک کړي دي د خلق لرا د مسلمانانو لرا دین د دوی ومن يتوکل علی الله او سوک چی بروسو کی توکل وکی پا اللہ باندے فإن اللہ عزیز حکیم پس بیشک اللہ تعالی دے غالب او حکمت والا دورتد اللہ دے طرفنا جواب ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة او کچرت تأوینه اے مخاطبہ هاغ وخلرا يتوفى الذين چی روحون بقبض کوي د هاغ کسانو یعنی روحون بروباسی د هاغ کسانو کفرو چی کفر کڑے دے الملائکتو پرشتے یضربون وجوههم وادبارهم دوی وخلو مخونو د دوی لرا و ادبارهم او شاگانو د دوی لرا وذوقو اویل ورت دی پرشتو وسکی تاسو عذاب الحریق عذاب سوزون کے ذالک بما قدمت ایدیکم دا عذاب چه دے بما قدمت ایدیکم پا سبب دا دے چه مخ کی لیگلی دی وڑان دی لیگلی دی لاسونو ستاسو یعنی پا سبب دا حق عملونو چه کم مخ کی کڑی وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَّامٍ لِلْعَبِيدِ او بیشک اللہ تعالی ندے ظلم کون کے پبندگانو باندے کدأب آل فرعون حالت دے کافرانو دے اہل مکہ دے پشان دا حالت دا آل دا فرعون دا قوم دا فرعون والذین او پشان دا حاغی کسانو من قبلهم چو مخی دا دوینا تیر شوی دی مخی لکا قوم عاد شو قوم ثمود شو وغیرہ کفرو بی آیات اللہ حقی کفر کڑو پا آیاتنو دا اللہ فأخذهم اللہ بذنوبهم پس نیولیو اللہ تعالی حقی لرا فسبب دا گناہنو دا حقی ان اللہ قوی بیشک اللہ تعالی خاوند قوت دے طاقت والا دے شدید العقاب او سخت سزا ورکون کے دے ذالک دا عذاب دا دی وجہ دے بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً چھ بیشک اللہ تعالی ندے بدلون کے نعمت لرا انعمها علی قوم چھ ورکڑے وی دے نعمت لرا یو قوم تا حتی یغیروا ما بانفسهم آن تردی چھ بدل کری دوی ما هغس بانفسهم چی دی پزړونو د دوی کې وان الله سمیع علیم او بیشک الله تعالی دے اوریدن کے او علم والا کدأب آل فرعون حالت د دوی دے پشان د حالت د آل فرعون والذین من قبلهم او پشان د هاغی کسانو چی مخی د دوی نو کذبوا بآیات ربهم هغی تکذیب وکو نسبت د دروغ وکو آیاتونو درب خپلتا فاهلکناهم پس من هلاک لو هغی لرا
بذنوبهم په سبب د ګناهونو د هغوی واغرقنا آل فرعون او من غرق کړلو قوم د فرعون لرا وكل كانوا ظالمين او دا ټول ظلم کوونکی ان شر الدواب عند الله الذين بشکا بد په مخلوقاتو کې بد په دې جاندارو کې په نزد الله باندې الذين هاغ کسان دي کفرو چې هغوی کفر کړي فهم لا يؤمنون پس دوی ایمان نه راوړي الذين او هاغ کسان عاهدت منهم چې تا معاهده کړې د دوی سره ثم ينقضون عهدهم بیا ماتوي دوی د وعدې خپلې لره فی کل مرة هر وارې چې موقع ورته په لاس ورشي نو وعده یې ماته کړي وهم لا يتقون په داسې حال کې چې دوی ځان نه بچ کوي د ماتولو د وعدو نه فإما تثقفنهم في الحرب پس کته عمومي دوی لره په جنگ کې یعنی وسد په برشي فشرد بهم من خلفهم نو بس ويروا وزغلوا او وتروا په سبب د دوی من هاغی چالره خلفهم چې دی ورستو د دوینا یعنی دی موجوده ولداسې سزا ورکا چې هغه ورستنی اولادونه تینا عبرت واخلي لعلهم یذکرون د پاره د دې چې دوی نصیحت حاصل کړي نصیحت قبول کړي وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً او کچرتت یریگی اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم من قوم خیانتا د یو قومنا پا اعتبار د خیانت سرا پا اعتبار د ټگئی سرا چیر دا قوم بزمونگ سر دوکو کی خیانت بو کی ټگی برر سرو کی فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ پس اغرزو دویتا اغم معاہدد دوی عَلَى سَوَائِن پا طریقی د برابری سرا د برابری پا بنیاد ان اللہ لا يحب الخائنین بیشک اللہ تعالی نخو خوی خیانت گرو لرا خیانت کون کو لرا